محترم مسلمانانو خویندورونو د اختر په شپه باندې تاسو د اته رکعت نفل په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې وکئ. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسم مسله محترم الله پاک به ختم کړي. چې څومره د لوی نه لوی حاجت دی، څومره د لوی نه لوی مشکل دی، هر قسمه ناممکن حاجتونه دي او داسې دعاګانې تا کړې دي چې هغه له اوسه پورې قبول شوي نه دي او د قبلیتون نوم هم نه علي. تا په ذهن کې، ستا په زړه کې دا د قسم له وسوسې راځي، خیالات راځي چې دا به قبول شي یا به قبول نه شي یا به رسوالو شي یا نه. نو هم نن درته د وړوکي اختر پر شپه باندې ډېره زیاته پاورفول انتهایي ناشنا وظیفه هم کوشش وکړئ محترمو چې دا په خپله مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې عمل دی او ډېر زیات طاقتور عمل دی. اته رکعات او بیا د اختر په شپه او بیا پکې په دې رکعتونو کې دا سورتونه ویل، دا محترمو ډېره زیاته لرې خبره ده او ډېره ناشنا او عجیبه خبره ده. نو کوشش وکړئ که ستاسو حاجتونه وي او وظیفه وکړئ، مشکلات وي دا وکړئ. دغه رنګې نوکري غواړئ، دغه رنګې مال او دولت غواړئ، چې څه مسله مې رشته غواړئ، دا وظیفه وکړئ. انشاءالله العزیز په دې شپه الله پاک انسان ته هر څه ورکوي. نو که تاسو پکې دا نوافل وکړل، هر څه به الله پاک درکړي محترمو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو کوم وظیفه ده انتهایی د کمال ده. بس صرف اته رکعته نفل په دې طریقه باندې وکئ او خپل مراد، خپل حاجت، خپل ارمان ترلاسه کړئ. دغه رنګې خپل حاجتونه، مصیبتونه، تکلیفونه، پریشانۍ، غم، ټینشن د هغې نه نجات حاصل کړئ. بس وظیفه کول ستاسو په لاس کې دي، قبلول د مالک کار دی. و انشاءالله العزیز کومه طریقه درته یم او دا شپه چې کومه ده په دې باندې مالک هر څه قبلوي، هر یو څیز زموږ ستاسو رب هر یو څیز هر خبره مني، ځکه چې تا پوره میاشت روژه ونیوله، تراویح دې وکړې، هر سخت کار دې وکړو، نو د هغې په بدل کې چې ته څه وې الله پاک به درله هر څیز محترم درکوي. خو بس یو آهنګ راسه وکړئ، وظیفه وکړئ، د زړه نه وکړئ. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے. د زړه نه چې کله یو خبر وځي که نه، دا لازما قبلیږي، دا خامخا قبلیږي. نو که تاسو هم خپلې دعاګانې قبلول غواړئ، حاجتونه حاصلول غواړئ، ارمان پوره کېدل غواړئ، دغه رنګې پیسو ته هم ضرورت دی، نوکرۍ ته هم ضرورت دی، نو دا وظیفه هم نن شروع کړئ او د اختر شپه انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده وي. تاسو ولې څه وکئ چې تاسو به اته رکعته نفل وکئ، اته رکعته زر کېږي، دومره ټایم پرې نه لګي. که تاسو کوئ څلور څلور کوئ او که تاسو کوئ دوه دوه کوئ، خو دوه دوه به لږ بهتري، لږ به اسام به کوي، لږ په سکون وی او ثواب هم پکې سیوا دی. نیت به داسې شي چې نیت کوم د زړه د اخلاصه دو رکعت نفل موز ادا کوم په لیزروا پر داره خوده خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف پلور ک الله اکبر کده سوي یا نیت کوم زړه اخلاصه دو رکعت نفل صلات حاجت موز ادا کوم په لیزروا پر ذات خوده وسلو سره تړي نیت کوم زړه اخلاصه سلو رکعت صلات حاجت نفل په لیزروا پر ذات خوده حضرت تعالی را محمد کعبه شریف پلور ک الله اکبر هم کو بیا دغه نه بعد ثناوی، بیا دغه نه بعد تعوذ تسمیه، بیا به سوره فاتحه، سوره فاتحه دی ول الحمد، بیا ود الحمد نه بعد توا 25 پیری قل هو الله احد وی، قل هو الله احد الله الصمد، مکمل سورت با 15 پیری وی. په یو رکعت کې 25 پیری، په بل رکعت کې 25 پیری، په بل رکعت کې 25 پیری، په بل کې 25. نو په څلور رکعتونو کې به ستا صرف قل هو الله احد دا وشي سل پیری، ورپسې په نورو څلورو کې به دې شي سل پیری. نو په هر رکعت کې 25 پیری سورت اخلاص
ودیکو بیا محترم دغه نه بعد سلام دی ورته سلام نه بعد او بیا څوکي چې اویا پیری به درېم کلمه وي سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم دا بوکي دالمو کو بیا دغه نه بعد سل پر استغفار وي او به دعا وکي او بیگانه شپه ته لیلۃ الجایزه ویل کی الله پاک پرشتو ته وای چې یو مزدور پوره مزدوري وکړي نو غل څور کول پکار دی برشتي وته وای چې پوره اجر او ثواب ورته کول پکار دی په خپل موزي پاو کوي دا رنګ مرګرو سره هم شیر کوي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته